بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را. الله عالم نه په مراد ده تلک آیات الكتاب. الله ودا آیاتونه چې دي د دې سورته آیاتونه او دا د قرآن د آیاتونه چې دي آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دي دا د قرآن کریم آیاتونه دي. نو دې سورته کې لکه دا په دې رکوع کې دا خبر لکه بیانېږي چې ان قرآن کریم د انسان د ټولو ضرورتونو لپاره الله را لګلې دي. په دې کې د دین ټول ضرورت پکې هغه چې کوم دي ان هغه بیان شوی دي. خو د خلکو ناشنا لکه طریقه ده چې کومه خبره دوی ته ښکارېږي نو بس بیا هغه مني، او چې کومه خبره دوی ته نه ښکارېږي نو بس بیا هغه نه مني. نو الله کې فرمایي چې دا کتاب ګوره حق دی، د دې ټولې خبرې ګوره هغه حق دي، کته ته ښکاري کته ته نه ښکاري. والذي انزل اليك من ربك الحق. الله فرمایي هغه چې نازل کړی شوی دی تا ته اے نبی اسلام ستا د رب د طرفنا کوم احکامات چې به تا نازل شوي دي په دې قرآن کریم کې ښکاره په ښکاره، یا که اجماع ده که قیاس دی قرآن دی که احادیث دا ټول الله وی دا ټول حق دي. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. لیکن اکثر خلک په دې با ایمان نه راوړي، بس ضد کوي. نو الله دې نه خو ته وګوره الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. الله پاک فرمایي چې ګور د اسمانونو طرف ته وګوره، سستنې ته کوم دې شته خلک خو کوم دې آبادی کوي پیلري ورکوي او ستنې ورکوي سیخان پکې ګدي. نو د اسمانونو دومره الله ودرولي دي نو ته سستنې اینې هغې ته. او الله پاک عرش هم چې کوم دی هغه سنبال کړي، په عرش کې هم د الله حکم چلیږي، او د انور او سپوږمۍ په خدمت کې لګولي د انسان په خدمت کې، او بس په یو ټیم ټیبل باندې روان دي. نور چې کوم دی هغه خپله دوره په کال کې برابري، او سپوږمۍ په میاشت کې چې کوم دی هغه خپله دوره برابري، او دارنګې سره په یو ټیم ټیبل باندې روان دي. د قیامت پورې به دا لوی لوی جسمونه روان وي او انسان به ترې فایده حاصلوي. او الله پاک دا ټول کارونه سنبال کړي دي، او دا نښې او دا دلایل الله پاک بیانوي چې تاسو د پروردګار هغه پیشي او دوباره چې کوم ژوندون په هغې باندې یقین پیدا شي چې الله پاک دا دومره کارونه کوي شي که نه، نو دوباره چې کوم پیدا کول هم کوي شي که نه. او دارنګه الله پاک دا ځمکه غوړولې ده، او په دې کې دا مضبوط غرونه په ځای باندې ولاړ، او دا نهرونه دریابونه الله جاری کړي. ګوره څه په ځای باندې ولاړ شیزونه دي لکه غرونه، او څه هر وخت روان وي لکه دا نهرونه شو دریابونه شو. او دا میوې قسمه قسم الله پاک پیدا کړي، تروې او خوږې وړې غټې مذکر او مؤنث په دې میوه‌جاتو کې نارینه او زنانه پکې شته. او دارنګه الله پاک دا شپه راخوره کړي او ورځ پې چې کوم دی پټه کړي او ورځ توره شي. دا د الله قدرتونه دي که نه دي؟ دارنګې په دې ځمکو کې دا بګلې دي، دا ټوټې دي، دا یو پټی دی بل پټی دی، یو بل ته نږدې دي، څه د یو بل نه لرې دي، یو بل ته نږدې پټي. ګوره بعضې چې کوم دی فصل کې بعضې نه کوي. او دا باغونه دي د انګورو او دا فصلونه او دا کجورې دي. د بعضې کجورو چې کوم دی هغه جړ هغه یو وي، لاندې جړ یو وي، او لاندې بله چې کوم دی کجورې هغه څانګې هغه ډډانې بیا جدا شوي. او بعضې داسې کجورې وي چې هغه جړ هم چې کوم دی یو نه جدا جدا وي، او یو قسم اوبو ته ورکړی کېږي. همدغه یو اوبه وي، د یو کوی یو ابو هوایي یوه ځمکه ده، لیکن یو میوه چې کوم دی خوږوي او بله چې کوم دی تروي. بعضې ډېرې میوې وکړي، بعضې لږې وکړي. نو دا فرقونه پکې چا پیدا کړي؟ عقلمند خلکو دپاره په دې کې چې کوم دی نصیحت دی که نه، په دې کې دلایل موجود دي که نه چې الله پاک موجود دی او دا کارونه ټول الله کوي. نو دارنګې الله پاک دا وحی هم را لېږلې ده، دا قرآن هم الله را لېږلی دی. نو قرآن خو یو دی، لیکن چا پې لږه پیدا واغسته، چا پې بیا ډېره واغستله، چا پې لږ عمل وکړه، چا پې ډېر عمل وکړه، چا پې اډو انکار وکړه. لکه څنګه چې ځمکې مختلفې لږ پیداوار کوي ډېر پیداوار کوي. نو په دې ټول کې د الله هغه د قدرتونو هغه نښې موجود دي که نه. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها.
الله هغه ذات ته چې هغه اسمانونه پیدا کړي دي اوچته بغیر عمل ترونها بغیر دستونو چې تاسو یې نه الله دا ستنه او تنشتا چې تاسو یې نه یعنی په نظر باندې نه راځي که ستنه او توی لکه ابن عباس سے فرمایي چې بس اسمانونو د پارستان بس الله قدرتونه دي دا الله د توحید دی ها لکه د کافر د کفر د وجنه او د بی ادبو د وجنه قریب و چې د اسمان را تاو شوی وي د کفر د وجنه خدا د الله د توحید او د مسلمانانو د توحید چې مسلمان د توحید عقیده لري او د الله د قدرتونو عقیده لري نو د اسمانونو هغه وی راټینګ کړی دي کني کې دې چې د کفر د وجنه چې کنه بالکل را تاو شوی وي نو الله فرمای الله غزا ته چې اسمانونه اوچت پیدا کړی بغیر د ستونو چې تاسو یې نه استنه وته نشتا خو بد الله په قدرتونو باندې ټینګ دي ثم استوى على العرش او بیا الله غلبه کړی په عرش باندې دا الله په عرش باندې مغه حکم چلیږي یوازې په اسمانونو نه وسخر الشمس والقمر او په خدمت کې لګوري الله انور او سپومې کل یجری لاجل مسمى دا ټول روان دي تر دې نیټه مقرر تر قیامت پورې روان دي او په یو ټیم ټیبل باندې روان دي په میاش کې او په کال کې خپل دورې برابرې يدبر الامر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سنبالي الله دا ټول امور دا ټول خبره الله سنبال کړي يفسر الآيات بیانوي الله پاک دلائل د خپل قدرتونو د توحید او دا آیاتونه په تفصیل سره واضح کړي د پاره دې چې تاسو په ملاقات خپل پروردگار باندې یقین وکړئ چې الله دا کارونه کوي شي نو دام کوي شي چې تاسو دوباره بیا هغه جمع کی وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا او الله غزا ته چا غزمکه وړولې دا او پیدا کړی الله پاک په دې ځمکه کې رواسي مضبوط غرونه او انهارا او نهرونه دا پکې نهرونه دي دا پکې دریابونه دي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين او د هر قسم میوه‌جاتونه او د دې پیداوار نه الله پیدا کړی په پیها پزمکه کې زوجین اثنين هغه جوړه دوا دا تراو واغو او دا وړي او دا غټ او مذکر او مؤنث دا پکې الله پیدا کړی یغش الليل النهار پټوي الله پاک په شپې سره ورځ لرا یعنی شپه را خوره کې جبردا هغه سپینه ورځ چې کوم دی هغه سره تورش او هغه فضا تورش ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بشک په دې کې خامخا نخې دي دا هغه خلکو د پاره چې سوچ نه کار اخلي یو خو هغه چې د زناور په شان د بس تشکر اګونه کې او ماقام کېږي او سار کېږي هغه جدا خبره ده چې سوچ نه کار کوي کنه نو په دې کې د الله د قدرتونو د الله د توحید غټ نخې موجود دي وفي الارض قطع متجاورات الله فرمایي پس مکه کې دا ټوټې دي نږدې یو بل ته نږدې بغلی دي ټوټې دي ور بابي فصل کې بازي نه کوي وجنات من اعناب او په دې مکه باغونه دي د انګورو وزرع او په دې کې فصلونه دي ونخيل سنوان او کجور دي چې دا کې جړ چې کوم دی یو وي وغير سنوان او هغه کجوري چې جړ یو نه ځان راختی وي یسقى بماء واحد وبور کړه کېږي دی ټول ته په یو قسم وبو سره کدا فصل دی کدا انګور دي دا بدلی دي دا باغونه دي وب یو دي هوا یو ده او ګوره په خوندونو کې فرق وي په مقدار کې فرق وي څوک لږ چې کوم دی او کې څوک ډېر فصل وکي ډېر میوه وکي نو دا رنګ دام کې دی شيخه چې استاد یو وي او شاګردان یو شان تعلیم استاد ورکړي ولیکن شاګردان کې مختلف ذهنونه څوک ډېر قابل شي څوک کمزوري پاتې شي ونفضل بعضها على بعض في الاكل الله فرمای مونږ غورواله ورکو بعض د دوی ته پاغه نور او بعض باندې په الاكل پاغه میوجاتو کې پاغه پیداوار کې د مقدار په لحاظ سره د خوان په لحاظ سره د رنگونو په لحاظ سره د چا یو شان رنگي د چا بل شان رنگي حالانکه یو وبدي یو هوا ده د چا یو شانته خوشبوئی وي چا د بل شانته خوشبوئی وي
اره وی ګولونو سره سوچ کې دیتا حالانکه هوا یو دا او به یو دی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بشک په دې کې نه خریدا هغه خلقو لپاره چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا الله پاک فرمای که عجیب شی اینی او لیدل غواړي کنه نو راشه تماشا وکړه دوی د خبرو چې ګوره دوی دا خبرې کوي دا کله موږ خاور شو او پوټي پوټي شو نو بیا به دوباره جنبي کیږو نو دا بالکل دوی دا خبره لکه عجیبه خبره ده چې دا خبره لکه یو طرف ته معنی چې اول سره الله پیدا کړیو نو چې په اول در باندې الله پیدا کړی وي حالانکه ایست نه وي بالکل درک نه لګیدو الله پیدا کړی نو دویم پیر به پیدا کول دا خو عقلم بیا وی چې دویم پیر به الله پاک پیدا کول کوي شي الله ته خو اول او دویم او دریم ټول برابر دي خدا سي د انسانانو د عقل په لحاظ سره اول ځل باندې یو کار ګران وي نو الله فرمایي و ان تعجب او کته یو عجيبه خبره کتل غواړي فعجب قولهم نو پس عجيبه ده دا قول دوی دا د تعجب لایق دی ناشنا خبره کوي هغه خبره ده اذا كنا ترابا آیا با هغه وخت چې شو مونږه خاوري اینا لفی خلق جدید آیا مونږ به خامخا په پیدایش نیوي کې بیا به پیدا کیږو نو الله پاک دا ناشنا خبرې دوی دی ښا اولئک الذین کفروا بربهم دا هغه خلک چې دوی کفر کړي په خپل رب باندې د خپل رب قدرتونه نه مني چې اول ځل پیدا کول کوي شي او دویم ځل نشي کولای شي واولئک الاغلال فی اعناقهم او دا هغه خلک چې توقونه زنجیرونه به د دوی په سټونو کې اولئک اصحاب النار او دا خلک خواندان د دوزخ دي دوزخ کې به اوسېږي دا کافران هم فیها خالدون دوی به پاره کې همیشه د پاره وي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات الله فرمایي دوی پتا دې سره غواړستانه اے نبی عليه السلام بالسيئة عذابنا ومصيبتنا قبل الحسنة مخد اغه رحمتنا او د عافیت او یعنی پکار خدا وجه انسان سوال چې کوي نو د خیر سوال کوي نو د کافرانو به عذاب غوښتو نبی عليه السلام ته وی عذاب را باندې را ولا کنه نو الله فرمایي دوی پتا دې سره تانه غواړي عذابونه د رحمتونو او داغه خوشالونه مخکې عذابونه غواړي الله وی دام کوي شمخه وقد خلت من قبلهم المثلات په تحقیق سره تیر شوی دي مخکې د دوینا المثلات هغه عذابونه چې هغه د عبرت عذابونه المثلات مسولات هغه عذابونه ته وي هغه د عبرت عذابونه دي الله د عبرت هغه عذابونه تیر شوی دي ها او هغه شرمون کې عذابونه هغه سپکون کې عذابونه نو الله وی هغه مر علی ګری دي ها په دوی باندې مر علی ګیشم ولیکن فورن څنګه نه علی ګم وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم بشک پروردگار تا خامخا خاوند بخنه دی للناس خلق لرا على ظلمهم سرد اغوی د ظلمنا الله کې انسان ظلم هم کوي کنه کو چې بد یو سر توبو باسي نو الله پاک له بیا بخنه غره کومه کافر تم بخنه کوم او کنه توبه نه وباسي والله پاک له هغه رحم علیما نو فورا عذاب نه راولم کې دې چې د مالا باندې توبه وباسي وان ربک لشدید العقاب بشک پروردگار تا خامخا سخت عذابون والده چې څوک توبه نه وباسي او په خپل خبره باندې ولاړ دي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه کله به دوی دا خبره کوله چې موږ کوم نه غواړو نو هغه نه پکار ده هغه معجزه د صفا غونډه را د سرکا کله به دلته کې باغونه پکار دي نو الله فرمایي وی دا کافران چې ولې نازل کړي شوی نه په دې پیغمبر باندې آیت من ربه یو نخا درب دنا چې موږ کوم نخا دنا غواړو نو هغه نخا په دې باندې ولې نه نازلېږي نو دا خبره به کوله نو الله تعالی نبی رسول الله ته فرمایي چې ته خدای خو نه چې هغه نخا دوی ستانه غواړي ته خو يرون کې خلک خبرون کې هر قوم د پر الله یو هادي را لګلو هدایت کوونکې
نو تم الله یو حاضر علی گلی یو لار خیب ہوتا یعنی تاسو خدای نه نو د دې دا سوال لکه بے ځای دی انما انت منذر خبر دار تیرون کې نه خدای نه معجزه هغه د الله په قدرت کې ولکل قوم هذا او د هر یو قوم د بار الله وی یو هادي وی یو پیغمبر وی هدایت کوونکی وته یي نو الله پاک په خام پیغمبران را لګیلو هغه په خپل خلکو د هدایت کو خدای پیغمبري د خاص علاقه و او د نبی رسول الله پیغمبري د ټول دنیا د پاره ده او د ټول قومونو لپاره تر قیامت پورې الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد الله غزا ته چې علم لري د هغه چې پورته کوي هر زنانا كل انثى هر زنانا که په انسانانو کې یا په دې غواګانو کې په بيزو کې چې په دې په حمل کې سدي هغه الګ ته کې جنې مذکر ده که مؤنث نو الله تعالی پته ای الله تعالی یقیني معلومي ډاکټران په دې اسرو په الټراساوند باندې کوم معلومي چې دا الګ ته کې جنې اول خو معلومه وې نشي او که معلوم ممکن هغه ته یقین په حاصل نه ښه او الله ته یقین حاصل وي بلدا چې الله پاک بغیر د آلاتونه بغیر د اسرینا او بغیر د آلاتونه الله ته پته ای او یو ډاکټر معلوماتونکو خو هغه خو په آلات باندې معلومي کنه او در د عقل چا ورګړي دي او دا تجربه ولا چا ورګړي دا ولا الله ورګړي ها نو دا الله علم یقیني او د ډاکټرانو علم هغه اسی ګمان دا غوي قدر لئی چیرې داسې به یو ماشوم به وي په دوه وي نو الله تدا پتا دا وما تغيض الارحام او هغه چې کوموي رحمونه چې په دې رحم کې مثلا ماشوم بکره پیدا کیږي په لګه موده کې وما تغيض الارحام وما تزداد هغه چې کومي رحمونه وما تزداد او هغه چې زیاتې ان دې رحمونو هغه کمواله دا غیر سیواواله چې لګه موده پس په ماشوم پیدا کیږي کډېره موده پس یا یو ماشوم دې پکې کدو دې پکې زیات دې پکې نو دا ټول خبره الله ته معلوم دي ها الله علم یقیني وكل شيء عنده بمقدار دا ټول شیونه د الله په نسبت باندې په یو خاص پیمانه په یو خاص مقدار باندې دي موږ ته بیا اندازې معلومیږي چې دا بیا اندازې شي دي لیکن الله دا ګوره په اندازې دي ها دا ټول شګي دا ټول پانی عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال الله پاک عالم دی د ټولو پټو خبرو والشهادة او د ښکارو خبرو چې مخلوقات ته کوم معلومي کوم ته پټي الله د ټول معلوم دی ها الله نه پټ نشتا الكبير المتعال او الله ډیر لوی ذات دی لوی قدرتونو والده المتعال او جد ذات دی او المتعال او جد دی پاک دی د مخلوق په شان صفاتونه داغه نه دي الله لوی صفاتونه والده او الله تعالی فرمایي چې څوک په پټه خبرې کوي څوک په ښکارا خبرې کوي ومن هو مستخف بالليل څوک د شپې کوم دی پټ کم کارونه کوي وصارب بالنهار چې څوک د ورځې روان دی که پتا خانه کې نه نوځي که د ورځې ښکارا کیږي یا د شپې کوم دی مثلا غلاګانې کوي او د ورځې بیا نفلونه کوي د ورځې بیا نیک انسان جوړیږي او د شپې غلاګانې کوي دا ټول الله ته معلوم دي ښه سواء منکم من اصر القول ومن جهر به الله فرمای برابر دي ساتونه هغه خلک چې څوک پټوي خبره ومن جهر به او چې څوک خبره ښکارا کوي که څوک خبره څوک پټه کوي که ښکارا کوي ومن هو مستخف بالليل او هغه څوک چې هغه پټیتون کوي د شپې پټیږي مثال په تور ګناهونه کوي وصارب بالنهار او ښکارا کیږي د ورځې کڅو د ورځې چې کوم دی هغه ښکارا کیږي پس مکه ګرځي را ګرځي یا د شپې په پټه ګناهونه کوي د ورځې بیا نیکي کوي دا ټول الله ته معلوم دي ها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله دا هغه الله لپاره معقبات هغه فرشتي دي چې پیغمبر راځي من بين يديه ومن خلفه وړاندې د انسانانو او شاته د انسان مخه ته او شاته ډېر فرشتي الله مقرر کړی ها
د دې انسان حفاظت هم ګورې کوي د الله په حکم باندې او چې کله الله ته حکم وکړي چې بس اوس حفاظت مه کوئ نو بس بیا هغه حادثه او هغه تکلیف ته بیا پیش شي په دې خوله باندې الله پاک فرشتې مقرر کړي دي او دارنګ په دې بدن باندې په دې سترګو باندې د دې د حفاظت لپاره یحفظونه من امر الله چې حفاظت کوي د من امر الله د وجه د حکم د الله نه او الله تعالی فرمایي چې ما دا عادت مبارک دی چې په یو حالت په یو خلکو باندې وي نو چې په خپل هغه حالت نه بدلی نو الله پاک وي زم هغه حالت چې کوم دی بدلو معنا لکه مثال پتا ور یو قوم دی هغه په کفر کې اخته وي کفر کوي لیکن په حالت ته کفر کې ان هغه پاتې کیږي او بل طرف ته الله پاک نعمتونه کړی نو که اکثریت ته هغه کافرانو هغه خپل حالت نه بدلی ان ظلمونه نه شروع کوي په حالت ته کفر کې وي خو لیکن نور ظلم نه کوي نو الله پاک په هغه باندې بدلون نه راولي لیکن که بیا اکثریت چې کوم دي کافران هغه ظلمونه شروع کوي نو بیا الله پاک دا هغه حالت هم بدلی بیا چې کوم دي هغه مصیبتونه په هغه باندې راولي یا مثال په تور مسلمانان دي اکثریت مسلمانان صحیح وي نو چې اکثر مسلمانان صحیح وي الله پاک ته حفاظت نصیب کړي وي الله ته خیر نصیب کړي وي نو چې اکثریت چې کوم هغه په خپل طرف صحیح رواني بعض خلک په ګناهونه کوي لیکن اکثر خلک صحیح وي او الله په نعمتونه کوي نو الله هغه حالت نه بدلی لیکن کوم اکثریت مسلمانان بدل شو ګناهونه شروع کړ نو بیا الله پاک خپل هغه عادت مبارک بدلی بیا د هغه حفاظت په ځای باندې د خیر په ځای بیا په تکلیفونه راولي دا د الله پاک عام عادت مبارک دی ها د عام خلکو لکه د قومونو خبره درته کېده چې کله اکثر قومونه هغه صحیح روان وي خپل حالت نه بدلی نو الله پاک هغه خپل حالت چې کوم حالت باندې هغه وي نو هغه په الله پاک بیا نه بدلی او چې کله هغه خلک خپل حالت بدل کی په خپل نو بیا الله پاک هم په هغه باندې هغه پیسې بیا بدلیږي را بدلیږي نو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم بشک الله پاک نه بدلوي هغه چې په یو قوم باندې یو حالت وي لکه یو قوم په حفاظت کې وي په خیر او په عافیت کې وي لکه موږ اکثر مسلمانان صحیح وي او په حفاظت کې وي حتی یغیروا ما بانفسهم تر دې چې دوی بدل کی هغه چې په نفسونو د دوی باندې کوم حالتي نو چې دوی په خپل حالت بدل کی لکه اوس اکثر مسلمانان ګناهونه شروع کی نو چې اکثر مسلمانان ګناهونه شروع کی نو بیا الله پاک خپل حفاظت هغه بیا په عذابونو باندې بیا بدل کی بیا په خلکو باندې عذابونه راشي یا لکه اکثریت خلک شکر ادا کوي نو چې شکر ادا کوي نو الله پاک هغه نعمتونه ورکوي لیکن چې هغه خپل حالت بدل کی ناشکری شروع کی نو بد الله پاک هغه خپل نعمت تم بیا واخلي نو واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له او باغ وکړي چې الله اراده وکړي یو قوم سره د عذاب فلا مرد له پس نوی واپس کېدل بیا د هغه عذاب د پاره وما لهم من دونه من وال او نوی دغه خلقو د پاره د الله نه علاوه من وال څوک امدادي بیا څوک مدد کوي نشي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله هغه ذات ته چې هغه خیتا ہوتا ورته باران پټیم کې الله پاک خیدا البرق دا پړک پړکو خوفا وطمعا په دې حال کې چې دغه خلق او یعنی اے انسانانو تاسو خوفا وطمعا خوف کوون کې یریدون کې او تمساتون کې یعنی چې پړک پړک کیږي کنه نو یو طرف د خلکو یرنګي چې تندر چتر نشي او مصیبت نشي او بل طرف ته تمن کوي چې باران به وشي نو تمام ساتي دارنګ مسافر سره خوف یره وسري چې باران راغی پړک پړک دی او چې کوم خلک په کلی کې دی او تمه ساتي چې امید به باران به وشي خوشحاليږي وتا نو الله دا ذات ته وينشئ السحاب الثقال او الله پیدا کوي او را پورته کوي دا درنې وریځي چې دا په وبو سره سمې ډکی
او چې الله پاک ته حکم کوي هغه علاقه ته لاړ شي بس باران وشي. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته او پاکي بیانې الرعد رعد فرشتہ بحمده دا الله د تعریفونو سره، یعنی رعد حدیث کې راغلی دا رعد یو فرشتہ ده، نو هغه تسبیحات ویها دا الله ذکر کوي او دا الله حمدونه تعریفونه کوي، دا आवाज وی دا اخیوي. بعض روایتو کې دا راغلی او رعد د دې وریت د ګړد دوست هم ویل کیږي، نو دا ګړد دوست کوم دا یو ذکر دی ښا، دا د وریت بیا یو ذکر شي. والملائکه من خیفته او دا ملائکه تسبیحات وی دا الله د یاره د وجنا، دا ټول د الله هغه تسبیحات وی. او حدیث مبارک ادم راغلی ها چې دا ګړد ګړد وی کنه او یو انسان دا کلمات وی چې سبحانه من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. چې دا کلمات سوکوي نو الله پاک بچکی دا غږ بلوزنا د تندرونو نه د مصیبتونو نه. نو که څوک دا کلمات وایي نشي کنه نو په پښتو کې د بل داسې وي چې پاکي د هغه رب لره چې رعد فرشته چې کوم دی دا هغه تعریفونه کوي او ملائکې دا هغه د ير د وجه هغه تسبیحات وي او خدای پاک مونږه مقتل کوا په خپل غضب او مونږه مهلا کوا په خپل عذاب او دا غینه مخکې خدای پاک مونږ ته خیر نصیب کړي. نو خدای پاک ته بیا خیر نصیب کړي. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء او الله را لیکي تندرنا پس ورسوي الله پاک هغه تندرونه هغه چا چې الله وغواړي نو بچا باندې تندر نازل کی په تندر یې ولي لکه دا چې شیوم دي ډېر پیری لکه نبی علیہ السلام چې کوم دی صحابي ولګو یو سردار پتی چې تراشه او نبی علیہ السلام ته حاضر شه او د الله پیغمبر هغه به الله سوکته د سرو دې کې د سپینو دی او د سشي دی اګه د تانبې دی نو بیا د بي شروع کړه اجه په دې کې وریا درا ګرد بلو شروع شو بس یو تندر پیراغه د اثر ولا خو وال وځه دا رنګ نبی علیہ السلام د دوه کسان راغلیو او موږ سره پیغمبري شریکه کا نبی علیہ السلام ته وی چې په پلانکی علاقه کې به پیغمبر او دی خو موږ پیغمبران یو آیا به ساده مرګ نه پس موږ پیغمبران یو نو دا بیا د به یو وکړي چې بس هغه باندې بیا واپس چتل چې بس هغه یو باندې پکې تندر نازل شي نو الله را لګي تندرونه پس ورسي الله پاک دغه تندرونه هغه چاته چې الله اراده وکي وهم یجادلون فی الله پته حال کې چاغوي بحثونه کوي جګړې کوي د الله په توحید کې د الله په دین کې خبرې کوي او په دې کې تندر په نازل شي او هو شدید المحال او هغه الله پاک سخت قوت والده له دعوة الحق دا هغه الله د پاره دعوة الحق اگر برل دی حق طرف ته الله وزر خلق توحید طرف ته دا الله نظام طرف ته الله وزر خلق را بلم او خلق د دعوت ورکوما خلق کامیابو الله پاک وي د خلق مرادونه حاجتونه پوره کوما او دا تاسو چې کوم بوتان داغه عبادتونه کوي داغه سوالونه کوي نه الله پاک وي د دې مثال دا څه دی کنه چې یو سړی ته کې شي او اوبو ته لاس وګد کړی اوبو ته وی چې اوبو راورسېږي او د ما دې خلی تراشي نو دا اوبو چې کوم دې د خلی تراشي نو دا رنګ چې څوک د بل ځان سوالونه کوي د دې بوتانو نو الله پاک دغه مثال دی نو چې څنګه هغه اوبو ته چاپړي تر رسېدې نشي کته ته لاسونه ډیر وګد کړی او دې سوالونه کوي نو دا رنګ دا بوتان او دا الله نه علاوه دا نور چې دي دا خلکو چې ځان معبودان لټولي دي الله پاک دا ستاسو حاجتونه غوړي پوره کوي نشي ښا والذین يدعون من دونه او هغه معبودان چې داخله کې راوي داخله کې عبادتونه کوي دا الله نه علاوه لا يستجيبون لهم بشيء دوی قبول واره نه کوي د دې خلقو لپاره د شي هیڅ خبره به ولا قبول نه کوي البته الله پاک مثال ذات دی الا كباسط كفيه الى الماء مگر پشان د هغه کس چې هغه غوړولې وي دا خپل دواړه ورغوي او دواړه لاسونه غوړولې وي او په طرف ته
یو سړی تګې شوی دی او اوبو طرف ته داسې لاسونه اوچت کړي او اوبو ته وي دې خوا راشئ دې خوا راشئ لیبلغ فاه چې راورسېږي دا اوبه د خولې ته حالانکه وما هو ببالغه حالانکه نه را رسیدونکي دغه اوبه دته دا اوبه را رسېدې شي په دې طریقې سره کله لاسونه ډېر پورته کړي هغه اوبه لراتلی نه شي اوبه چې کوم دی د حاجت پوره کوي نه شي نو دارنګې دا الله نه علاوه دا نور چې دي که نه دا ستا حاجتونه ګورې پوره کوي نه شي ښه چې الله پاک نه یې غوښتي که نه نو د چا په دعاګانو باندې ګوره کار نه کېږي د چا په تعویذونو باندې په دمونو ګوره بیا کار نه کېږي په ډاکټرانو په علاجونو ګوره بیا کار نه کېږي او چې الله پکې اثر پیدا کړي په دمونو کې او دارنګې چې کوم دی په دې علاجونو کې نو الله پکې بیا ګوره اثر دی نو دا شفا ورکوونکی او حاجات پوره کوونکی ګوره الله دی نو چې بیا الله پاک د په کومو طریقو سره د دعاګانو اجازت کړي نو هغه شانتې بیا جایز دي او د کومو نه چې مونږ یې لکه منع کړي یو لکه اوس الله پاک مونږ دې نه منع کړي یو چې بوتانو ته به سجدې نه کوئ د بوتان نه به ګوره سوالونه نه کوئ او د دې اجازت وشته دی چې یو نیک انسان پسې لاړ شي هغه ته وایي چې ماته دعا وکړه او هغه ورته الله نه سوال وکړي وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال الله وی نه د دعا د کافرانو دا کافران چې کومې دعاګانې غواړي د خپل بوتانو نه او دعا عبادت ته وایي کافران چې کوم عبادتونه کوي الله وی دا عبادتونه د دې کافرانو دا ندی مگر الا فی ضلال مگر په ضایع کېدو کې د دې عبادتونه ټول ضایع دي او د خپل بوتانو کوم سوالونه کوي دا ټول ضایع دي ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها او الله تعالی فرمایي چې ګوره الله تعالی ذات ته کنه په اسمانونو کې کوم شي دونه دي که په زمکو کې دي دا ټول صدا الله تابعدار دي خپل خوشاله سره کار کوي لکه دا فرشتي خپل خوشاله سره مسلمانان انسانان او پیریان په خوشاله سره حکم مني او بعض حکومت داسې دي چې هغه کفته باندې خوشاله کې کنه خوشاله کې هغه به مانی وکرهن لکه اوس بیماری دلو هغه صحت او بیماری یا دارنګي غریبواله مالداری دارنګي خولېواله او چې انسان خولې نه دا داسې خبر دي کته دا غواړي کنه غواړي بس دا بکیږي یا مرګ او دارنګي کوم ژوندۍ دا ټول ته تیار دی هغه ته کو غواړي کنه غواړي او دارنګ وبلالهم بالغدو والآصال دا سوري د دې ټول مخلوقات دا سوري د کافرانو دا سوري نه دي دا الله ته سجده کوي بیا خاص کر د سار پټیم کې دا سوري ښکاریږي کنه وګدي مازیګر پټیم کې ته یو کافر دا په خپل اختیار در الله ته سجده نه کوي کنه ولکن دا سوري چې کوم دې پس مکه باندې الله ته سجده کوي کله دا غواړي چې را بس نما دا سوري دې الله ته سجده ونه کوي نو که په خوشاله سره دې سجدي نه کوي کنه ولیکن دا سورې د په زور باندې الله ته سجدي کوي دا الله ته تابع دی نو چې هر کله الله تابع کنه زور دې نه چلیږي نو بس په خوشاله سره د الله نظام ومنه کنه ولله يسجد من في السماوات والارض خاص الله لپاره عاجزي کوي او تابعداري کوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي طوعا وکرها په دې حال کې په خوشاله سره او په زور سره ان څو خوشاله دي څو خوشاله نه خو لیکن که خوشاله نه خو لیکن په زور باندې کاغه غواړي کنه غواړي وظلالهم بالغدو والآصال او عاجزي کی تابعداري کوي د دوی دا سوري په وخت بالغدو په وخت سحرونو کې والآصال او د مازیګرو په ټیم کې الله تعالی ان فدی کوي قل من رب السماوات والارض قل الله ويا چې څوک رب د اسمانونو او د زمکو دا تاسو ته وکا مالک څوک دی نو که دوی جواب نه کوي قل الله ته وایي چې الله مالک دی نو الله تعالی فرمایي چې ښا مالک الله دی توحید دلایل واوریدل بیان چې کوم دی نور خدایان نشي چې هغه ځان د پرم نفع ځان نه نشي ورکولې او نه ځان نه ضرر چې کوم نه منع کوي شي دا بوتان څه کوي شي نو ورته وایي چې آیا روند او بینا دا برابر دي
د کافر مثال لکه د ړوند دی، د مسلمان مثال لکه د بینا دی. الله پاک وی تیارې او رڼا برابر دي. کفر تیاره ده، ایمان رڼا ده. او الله تعالی فرمایي چې دا دوی د دې بوتانو د عبادتونه کوي کنه، نو تاسو ته وکړه چې تاسو د بوتانو څخه پیدا کړی دي څو خالقان دي چې ګناه غوي پیدا کول کوي شي، او تاسو به چیرې الله پاک هم پیدا کول کوي او زمونږ د بوتان هم پیدا کول کوي. نو د دې وجنه په موږ باندې خبره اشتباه رااله چیرې پیدا کول خدا نورم کوي، پیدا کول خو الله هم کوي. نو چې څنګه د الله عبادت پکار دی، نو دا رنګ د دې بوتانو هم پکار دی. نو الله پاک دې بوتانو څخه پیدا کړی دی، اوسه پوری یو مشک درلې پیدا کړی دی. خالق صرف یو الله دی. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه وآيات آية فاستاسوني ولد الله علاوه اولیاء معبودان او متصرفان نور نیولی لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، چې اختیار نه لري د خپل ځانونو لپاره د نفع او نه د ضرر. ځان لپاره چې کوم ځان نه نفع نشي ورکولای، ځان نه نقصان منع کوي نشي، نو ستانه به د کوم ځای نه منع کی. دا بوتان ادا مخلوق چې الله نه غوښتي، نو یو مخلوق چې کوم دی چاله به نفع ورکي، که الله نه غوښتي نو یو مخلوق په چې کوم دی چانه ضرر هغه بیماری به چې کوم دی به تدل کی، ډاکټر بیماری لګوي شي. نو ولې چې کوم دی بل چا عبادتونه کوي. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آیا برابر دي ړوند او بینا؟ دا برابر دي، یعنی کافر او مسلمان برابر دي شي. ام هل تستوي الظلمات والنور، آیا برابر دي شي تیارې او رڼا؟ یعنی کفر او ایمان برابر دي شي چې تاسو چې کوم په کفر هم خوښ کړی دی. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا، او دا تاسو ته وکړه چې ام جعلوا لله، چې آیا ان دې کافرانو ګرځولي د الله د لپاره شریکان، خلقو که خلقه، چې هغه شریکان هم پیدا کول کړی دي په شان د پیدا کولو د الله. ان تاسو د معبودان چې دي دا څه شی پیدا کوي شي چې فتشابه الخلق علیهم، چې پس مشتبه شي او ګډوډ شي وي. الخلق علیهم، دا پیدا کول په دوی باندې، لکه کوس الله پاک پیدا کول کوي، که دوی د معبودان هم پیدا کول کوي شي کنه، که یو مچ پیدا کوي شي، یو شی پیدا کوي شي، یو غره پیدا کوي شي، نو بیا په دوی باندې ګډوډواله ټیک تر راغلی و چې ارنه موږ د خالقان دي او الله هم خالق دی. نو ځکه مونږ چې کوم دې د عبادتونه کوو، نو الله پاک وي د دوی د خالقان دي څو دا خالقان نه دي کنه، څه شی پیدا کوي شي چې کینه په دوی باندې ګډوډواله راشي. دوی ولې په شک کې دي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وایا چې الله خالق ته د ټول شیونو او هغه الله واحد دی، واحد لا شریک دی، القهار او غالب دی، زور اور دی. او الله پاک د حق او د باطل یو مثال اوس پیش کړي ها، چې الله پاک د اسلام او د ایمان مثال لکه د اوبو دی، لکه د سرو دی، او د کفر مثال لکه د زګ دی ها، لکه اوس زګ راشي په اوبو باندې کنه، سیلاب راشي، اوبه راشي، زګونه پې راشي، نو د پیدې والا شی کم یو دی، دا زګونه خو ختم شي، بس زګ په یو ځای باندې ته ورتاو شي، بس وچ شي، ختم شي. او پیدې والا شی هغه اوبه دي، هغه بس مکه کې پاتې شي، د هغې د وجه نه بیا بوټي کېږي او پیداوار کېږي. دا رنګې چې کوم دی لکه زرګران دا سره زر چې کوم دی ولي کوي، سپین زر ولي کوي، یا نور زیورات ولي کوي، د پاسه پې زګونه راشي، خو هغه زګونه ختم شي او اصل شی هغه سره دي، هغه پاتې شي. نو دا رنګې کله کله په دنیا کې د اسلام او د کفر مقابله وي که نه، نو چې څنګه دا زګونه چې کوم دی برابره کېږي، نو کله کله کفر هم برابره کېږي. سړی ویږي نو کفر چې کوم دی طاقتمند دی او کفر کې نه په غلبه کې دی، حالانکه چې څه وخت تېر شي که نه هغه کفر لکه د زګ په شان دی وچ شي، بس کفر ختم شي او اسلام به پاتې کېږي. ها الله وی غلبه د اسلام دپاره ده او غلبه د الله دپاره ده. نو یو مثال الله پاک پیش کړي، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، الله نازل کړي د اسمان طرف نه اوبه، الله بارانو کی
پس او بېږي او دیتون هغه خوړونه کندې بقدرها په خپل مقدار باندې او بېږي که وړې کندې نو هغه کې لګي وبوي که ډېرې کندې غټې هغه ډېرې وبوي فاحتمل السيل زبد الرابيه پس راپورته کې دا سیلاب هغه زګونه رابيه اوچته پرې سیلابي وبو کې لکه دا زګونه په کړه د خزرې مزرې پکې برې کنه زګونه مګونه نو الله پاک ګوره یو وبدي ایو د پاسه به زګ دی دارنګ په دې کالو مالو کې ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله الله بعد د اغنا يسردي كم سپیندي ومما يوقدون عليه في النار او بعد د اغنا چې بلوي په هغه باندې یعنی کم سردي کم سپیندي یا نور زیورات دي او دوی په هغه باندې اور بلې په دې حال کې چې فنار چې هغه په اور کې وي د غسرو د غسپین د سر پاره په اور بلې ابتغاء حلیت د پاره د طلب کولو د زینت کالی مالی جوړې دي او متاع یا د پاره د نور سامانونو لکه بعضې کافران مافران هغه لوښي ته جوړي هغه لوښي بیا استعمالي که نه د سرو د سپینو د مسلمان دپاره خو د سرو د سپینو لوښي استعمالول ناجایز دي او د ښځو دپاره صرف کالي جایز دي د سرو د سپینو خو لوښي به نه استعمالوي او د سړو دپاره خو کالي هم ناروا دي او لوښي هم ناروا دي نو الله پاک وایي دا بعضې خلک یعنې چې په هغې اور بل کړي د دغې کالو مالو دپاره نو په هغې باندې زبد مثله زګونه وي د هغې په شان لکه څنګه چې په اوبو باندې زګ راځي نو په دغې کالو باندې په دغې سرو په سپینو باندې چې کوم دی هغه زګ راشي نو اصل شی پکې کم یو دی په هغې کې هغه اوبه دي هغه زګ نه دی په دې نورو کې هغه سره دي سپین دي هغه زګونه نه دي نو دا رنګې اصل شی الله پاک اسلام دی ښه کفر نه دی دا کفر مثال لکه د زګ په شان دی ښه نو الله پاک وي په دې باندې دوکه کېږئ ما چې امریکا په طاقت کې ده چین په طاقت کې دی دا خو کافران په طاقت کې دي الله پاک وي دا زګونه دي تشخه كذلك يضرب الله الحق والباطل دا بنو چې الله پاک دې نه خوختي او دوی سره ګاډي دي دوی سره طاقت ته دا زګونه څو وخت یې اوچت کیږي كذلك امدارن يضرب الله الحق والباطل بیانوي الله پاک حق او باطل دا غي مثالونه بیانوي فاما الزبد فيذهب جفاء هر چې زګونه دي الله یې ختم شي فيذهب هغه لاړ شي جفاء په دې حال کې چې وشتلې شي هغه زګونه بس وشتلې شي هغه بالکل ختم شي اړو او چې کوم د پیدې شي دی لکه اوبو یا غسرو هغه سپین کالی واما ما ينفع الناس هر چې هغه چې خلکو له پیدا ورکي فيمكث في الارض نو هغه درنګ تیری پس مکه کې نه هغه شی باقی پاتې شي نو الله وی چې څنګه دا مثال مې ته پیش کو اصل شی بګي لکه هغه زګ نه دی هغه نور شي زونه دي نو دا رنګي یو اسلام دی یو کفر دی نو کله کله پتا دا کفر په غلبه کې ښکاریږي او چت بکیږي والله په وګوره یریږي به نه دوکا کېږي به نه دا ته زګ دی ها الله دا مثالونه بیانوم کنه خلق پوهه کوم کنه وي كذلك يضرب الله الامثال دارنګ بیانې الله مثالونه للذين استجابوا لربهم الحسنى دا هغه خلکو لپاره چې هغه قبول والے کړي د خپل رب دا الله دعوت قبول کړي دا الله دین قبول کړي نو دا هغه خلکو لپاره الحسنى هغه خولي ثوابونه دي جنتونه دي ښا الله دې موږ ته نصیب کړي والذین لم يستجيبوا له او هغه خلک چې قبول والے نه کړي دا الله ایمان په الله نه راوړي دا الله دین نه قبلې نو الله چې په کفر باندې مړ شي کنه نو که سباله پرس که آخرت کې سره دا ارث ټول خزانه وسري الته کې بیا سره خزانه نشته ها خو که پرس که دا سره بیا الته کې خزانه وسره شي کنه او دا دنیا کې چې څومره خزانه دي دومره سره نور مرګريږي بیا به دوی هغه په بدله کې ورکوي چې خدای پاک اوس مونږه بچ کې د عذابونو نه لیکن الله پاک وي چې خزانه بیا چې سره الته کې شته دی نه او که یو وسره کنه خو بیا ګوره هغه قبليږي نه ها نو تیارې به دې نه کوو نو الله فرمای هغه چې کوئی قبول واره نه کوي لو ان لهم ما في الارض جميعا پرخ کې تشهید دوی لپاره په قیامت کې هغه چې پس مګه کې دي ټولو ومثله معه او په مثل الذي باندې دې سره مرګري شي نور خزانه مو سره مرګري شي
لفتدوا به خامخاطی په پیډیا کې په بدله کې ورکی هغه لرا بیا به دا ارث په پیډیا کې ورکی چې موږ خدای پاک موږ د عذابون نه بچ کی خو بل قران کریم کې راغلي پر ځای کې چې دا به ګوره قبلي کی نه لکه الله کې مال او دولت کم ځای کې دي او که یو سره نو قبلي کې خو نه کنه اولئک لهم سوء الحساب دا خلق دوی پر باغ خراب حساب کتاب وی خطرناک حساب به سره کیږي ښا ادم مسلمان سره به چې نیک انسان کامل مسلمانی دا سره به سرسری شانتي چیرې بس سرسری حساب به سره وشي آسان حساب به سره وشي الله دې موږ سره آسان حساب وکړي اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم او ټکانا زید اوسېدو دوی به جهنمی دې کافرانو وبئس المهاد او ډیر خراب به سره ده مهاد هغه شی ته چې خلک غوړي نو دوی د لاندې بلاد سروټ کی وی دا لمبه به وي نو یو قسم بستر ده الله دې ډیر خراب بستر ده الله دې موږ ته پناه نصیب کړي صلی الله تعالی علیه خیر خلقه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب دا د سورۃ رعد دریم رکوع شروع شولا د دې بس لنډه خلاصه دا ده چې الله پاک فرمایي چې کوم خلک دا قران کریم مني او کوم خلک دا قران کریم نه مني نو هغه برابر نه دي او بیا الله پاک په دې رکوع کې دا فرمایي چې څنګه د دغه خلکو په عملونو کې فرق دی د مسلمانانو د کافرانو په عملونو کې فرق دی نو دغه شانتي د دوی په بدلو کې با او دغه په نتیجه کې به چې کوم دی هم یعنی فرق پکې وي نو الله تعالی فرمایي چې هغه کس چې هغه د عقیده لري او دا یقین کوي چې قران کریم هغه حق کتاب دی نو الله پاک وی دغه مسلمان چې کوم دی او دغه کافران چې دا وی مثال لکه دړندو دی نو الله پاک وی دا برابرې دی شي او الله پاک وی بس عقل من خلق چې کوم دی هغه پوهیږي او هغه نصیحت حاصلې او بیا الله پاک د عقل مند خلکو بیان فرمایي چې عقل من خلق چې دی دا الله پاک عهد هغه پورا کوي چې الله پاک سره کوم عهد کړی دی کوم لوث کړی دی چې ستا نظام به منم ستا احکامات به منم او هغه عهد چې کوم دی ماتې نه دا رنګ د بندګانو سره چې کوم عهد کړی وي او په شریعت کې هغه جایز وي نو هغه ماتې نه او دا رنګ عقل من خلق هغه چې الله پاک کوم حکم کړی دی چې دا تعلقات یعنی دا برابر چې کوم دی پورا هغه قائم کړي دا الله سره کوم تعلق دی دا رنګ د خپلوانو سره چې کوم تعلقات دي دا کوم حقوق دي د مشرانو د نیکانو نو چې الله پاک کوم احکامات او حکم کړی دی نو هغه احکامات پورا کړي الله پاک نه یریږي او د حساب کتاب چې کوم فکر وسره او هغه خلک چې هغه په دین باندې صبر کوي د الله د رضا لپاره د منځونو پابندۍ کوي الله پاک ورته کوم رزق ورکړي دی دا غینه خرچي کوي د حلال مال نه په پټه باندې کله کوي په ښکارا باندې کوي د هر موقع مطابق او ويدرؤون بالحسنه السيئه او الله تعالی فرمایي چې په نیکۍ سره هغه بدی چې دا په نیکۍ سره دا هغه بدی چې کوم جواب کوي یعنی که څوک سره بدی وکي لیکن دیو سره ښه کوي او دیو ته معافي کوي او دا رنګ ويدرؤون بالحسنه السيئه چې ګناه دی وشي نو د هغې نه چې کوم توبه وباسي هغه بدی چې کوم دی میټاوي په نیکۍ سره او توبه وباسي د شریعت مطابق
نو الله پاک فرمایي چې دغه خلکو لپاره ښکلی انجام به وي د آخرت چې هغه جنتونه دي دوی به په هغې کې داخلېږي او دارنګې د دوی پلارانو کم میندې او بیبیانې او بچي چې کوم مؤمنان دي نو هغه به هغې ته داخلېږي او روایاتو کې دا هم راغلي دي چې مثال په طور یو جنتي دی هغه په اوچتو مرتبو د جنت کې وي او بل طرف ته د هغه پلار دی یا د هغه مور ده یا د هغه بچي دي هغه مؤمنان دي لیکن په هغه مرتبو کې نه نو الله پاک په هغه جنتي د خوشحالولو لپاره هغه مور او پلار به هم هغې مرتبو ته بوځي یا هغه اولاد به هم د هغې مرتبو ته هغه بیبیانې به هم د الله پاک هغې مرتبو ته بوځي او بیا روایتو کې دا هم راغلي دي چې د جنت چې کوم دی 8 دروازې دي نو د دغه جنتیانو د خوشحالولو لپاره به هغه ملایکې هغه به راځي په دې دروازو باندې او سلامونه به ورته کوي الله پاک به ورته حکم کوي چې سلامونه په دوی واچوئ او دا د دې وجه نه چې تاسو په دین باندې صبر کړی او ځان هم چې کوم دی د دنیا د هغه ناجایزو خواهشاتو نه ځان منع کړی ځان هم ترې صبر کړی نو دا ستاسو ښکلی چې کوم دی انجام دی او بل طرف ته چې الله پاک عهد چا مات کړی حالانکه مضبوط عهد یې کړی چې د الله حکم به زه منم لیکن هغه عهد یې پوره نه کړ او کوم تعلقات مبارک چې الله پاک حکم کړی دی چې دا تعلقات پوره کړي د خپلوانو حقوق او د مور پلار حقوق د ګاونډیانو نو دوی هغه کټکۍ هغه پوره کوي نه او په ځمکه کې فسادات کوي نو داسې خلکو لپاره لعنتونه دي د الله د رحمت نه به لرې وي او خراب چې کوم دی حساب کتاب به د هغو سره کېږي نو الله تعالی فرمایي افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق الله فرمایي آیا پس هغه کس چې هغه یقین کوي او دا تصدیق کوي چې بېشکه هغه چې نازل کړی شوی دی تا طرف ته اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ستا د رب د طرف نه کم نظام تا ته نازل شوی دی کم قرآن تا ته نازل شوی دی کم وحی نو دی په هغې یقین کوي چې دا الحق حق دی او دا صحیح دی نو الله پاک وایي چې آیا هغه مؤمن هغه مسلمان کمن هو اعما په شان دی د هغه چا کېدی شي چې هغه ړوند دی یو انسان دی هغه ړوند دی کافر دی زړی چې کوم دی ړوند دی نو دا دواړه برابرې دی شي انما يتذكر اولو الالباب خبر دادا نصیحت حاصلی عقل من خلق الذين يوفون بعهد الله الله فرمای هغه کسان چې هغه پوره کوي د الله عهدونه ولا ينقضون الميثاق او نما تبي هغه عهد چې هغه مضبوط عهد د دوی نه اغوستی و الميثاق په ازل کې الله پاک عهد اغوستی و الست بربکم وستاسو پروردګار نه یم دا انسانان ټول د آدم علیه السلام د شان راوښکلي وو واړه واړه او ټول نه عهد اغوستی و تاسو رب یم که رب نه یم نو ټولو اقرار کړی و چې ته زمونږ رب یې دارنګه په خپل میانځ کې چې خلک یو بل سره کوم عهد وکړي او هغه جایز وي نو نیکان خلک هغه چې کوم نه ماتي نه ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل او هغه کسان چې هغوی پیوست کوي هغه تعلقات چې حکم کړی الله پاک په هغې چې هغه دې پیوست کړی شي ان یوصل لکه د خپلوان تعلقات دې پوره کړی شي د مور پلار د ګاونډیانو نو هغه خلک چې هغه تعلقات او هغه حکمونه پوره کوي ويخشون ربهم او یریږي د خپل پروردګار نه ويخافون سوء الحساب او یریږي دغه خراب حساب کتاب نه دغه سخت حساب نه چې کوم دی یریږي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم او هغه کسان چې هغوی صبر کړي په خپل دین باندې په نیکو باندې پابندي کړي د ګناهونو نه ځان صبر کړي او په سختو باندې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو د رضا د پروردګار د دوی د خپل رب وجهه او د خپل رب رضا چې کوم دی لټوي د الله د رضا لپاره صبر کوي واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم او منځونه قایموي د منځونو پابندي کوي او خرچې کوي د هغې نه چې الله یې مولا کوم رزق ورکړی نو د هغې نه خرچې کوي سرا وعلانیه په پټه او په ښکاره باندې چې کله د پټې موقعي بیا په پټه باندې خرچې کوي چې کله د ښکارې
نو په ښکاره باندې چې انسان صدقه ورکوي چنده ورکوي نو هغه مسلمانان چې هغه خرچې کوي هغه زکاتونه ورکوي نفلي صدقې کوي ويدرؤون بالحسنة السيئة او دفع کوي بالحسنة پنیکي سره السيئة هغه بدی یعنی که څوک سره بدیو کی نو دې هغه جواب پنیکي سره ورکوي یا ويدرؤون بالحسنة دوی دفع کوي بالحسنة پاغه نیکی سره یعنی پاغه توبې سره دوی توبه وباسي پاغه سره دفع کوي السيئة گناهونه که ګناه ته شوي داغه نه بس د شریعت مطابق توبه وباسي که پر دې حق ځای کړی هغه ولا ورکی نو الله پاک فرمایي چې چا کې دا صفاتونه وي اولئک لهم عقبى الدار دا خلق د دوی لپاره به وي عقبى الدار هغه انجام د کور د آخرت خپل انجام به دوی الله دې موږ ته نصیب کړي او هغه خپل انجام کوم دی جنات عدن هغه جنتونه د اوسېدو دي همیشه همیشه پکې اوسېږي يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم چې دوی به داخليږي پاغې کې او هغه څوک صلح معنا آمنه چې چا ایمان راوړی وي من آبائهم وازواجهم د پلارانو او د بیبیانو د دوی نه که پلاران شو که میندې شوې که نیکونه شو که بیبیانې شوې وذریاتهم او اولاد د دوی نو چې کوم د دوی په اولاد کې او د دوی په پلارانو نیکونو کې میندو کې چې چا ایمان راوړي نو هغه به ورته داخليږي ومن صلح دا معنا ومن آمنه لکه کافر ګوره جنت ته نشي تللی یا ومن صلح دا معنا هم کوي چې څوک صالحي په پلارانو په نیکونو او په میندو او په بیبیانو کې چې کوم صالحي د جنت ته تللو لایقي نو د جنت ته تللو لایق هغه مسلمان وي نو بیا دغه مطلب دی الله وی دوی به ته داخليږي او دوی پلاران او دارنګ میندې وغیرہ والملائکه يدخلون عليهم من كل باب او ملائکه به داخليږي په دوی باندې د هر قسم من كل باب د هر دروازې نه د هر دروازې د جنت کوم اته دروازې دي نو په هر دروازې ملائکه او ته ورځي او سلامونه و بیا چي الله پاک به ته حکم وکي چې شابه ما په دغه بندگانو باندې سلامونه واچوي د دنیا کړهونه برداشت کړی دي تکلیفونه برداشت کړی او ملائکه به ورته وي سلام علیکم بما صبرتم چې سلامونه دي په تاسو باندې په سبب د هغه چې تاسو کوم صبر کړو په دین باندې او ځانم د خواهشاتو نه منع کړو د الله د رضا لپاره نو په تاسو له سلامونه وي فنعم عقبى الدار الله فرمای فنعم پس ډیر خره عقبى الدار دا انجام د کور د آخرت الله د کور د آخرت ته خپل انجام انده خپل کور چې هغه جنت دی الله دا ډیر خپل کور دی او دا د دوی انجام دی چې په دنیا کې څوک بزان لګه سخت تیر کی والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وسنا فرمان خلق الله فرمای هغه کسان چې ماته د الله عهدونه پس ته مضبوطه ولود اغینا دا الله سره عهد کړی کنه الست بربکم قالوا بلا عهد کړو خو هغه اوس ماته یا دا کلمه و لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو عهد دی چې دا الله حکم به منم د نبی اسلام په طریقو باندې بچلیږم او بیا غماتي نو الله فرمایي چې څوک غماتي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او کټکی پری کوي هغه چې الله حکم کړی د هغه چې هغه په وس کړی شي الله چې کوم حکم کړی دی چې د خپل ولای په وس کوي د خپل ولای خیال ساتي او دا د ګاونډیري او دا د مشرۍ او د کشرۍ او دا ټول حکمونه دوی دا کټکی نه پورا کوي ويفسدون في الارض فسادات کی پسماګه کی اولئک لهم اللعنه الله وی د دوی لپاره لعنتونه دي د الله د رحمت نه لري والي دي د لعنت ولهم سوء الدار او د دوی لپاره سوء الدار خرابي د دار د آخرت ته الله پاک فرمای چې د آخرت ته ګوره خرابي ان د دوی لپاره آخر انجام لګه خراب دي ولهم سوء الدار د دوی لپاره خرابي د دار آخرت
نو په دار آخرت کې په آخرت کې د دوی لپاره یعنی خرابي ده تباہي ده چې هغه دوزخ دی الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نو دا بچا پرړه کې دا خبر راتله چر دا کافران چې کوم دي دا به ناکام وي نافرمانه خلک به هلته کې ناکام وي نو کله کله موږ په دنیا کې نو په دنیا کې دا وي خوشحالي وته حاصلې وي او صحتونه او جایدادونه او کارخانه او گاڑی خوشحالي وته حاصلې وي نو الله تعالی فرمایي چې دا په دې دوکه کې گئی ما دا د دنیا دا پړک پړوک چې دی کنه دا گاڑی ماړي او دا جایدادونه دا کارخانه چې سړی نافرمانه دي نو په دې دوکه کې گئی ما چې دا ګینه د خدای پاک وخت دی نو غریب په خپل غریبۍ کې کوم امتحان دی چې دې صبر کوي کنه چې د مالدار په خپل مالدارۍ کې نو د دنیا دا نعمتونه او د دنیا دا خوشحالي دا غوړې د دې خبرې ان دلیل نه دی چې دا انسان کې د خدای پاک وخت دی او د دنیا تکلیفونه دا غوړې د دې خبرې دا علامه نه ده چې دا انسان کې نه د الله کې نه خوښ نه دی کله کله یو ډېر نیک انساني او د دنیا په تکلیفونو کې هغه مبتلا وي په فقر کې په بیمارو کې په امتحاناتو کې نو الله تعالی فرمایي چې ګورې د دنیا هغه مال دولت هغه ته وګورئ ګورئ نه په دې دوکه کېږي نه دا کله کله الله پاک کافرانو لا نافرمان لا الله پاک ډیر دولتونه ورکي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله غزاد چې هغه فراخه کوي رزق دا هغه چا د پر چې الله اراده وکي ناغله بس رزق فراخه کی اگر چې هغه نافرمان وي کافر وي ويقدر او الله پاک څنګه وی رزق چې چا پر وګړي هغه پر رزق څنګه کی اگر چې هغه ډیر نیک انساني هغه یو پیغمبري ولیکن کله کله څنګه پیراوري وفرحوا بالحیات الدنیا الله وی دوی خوشاله شوی دي او دوی تکبر کوي په دې ژوند د دنیا باندې بالحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا باندې دوی خوشاله کوي په دې ناس کوي په دې تکبر کوي حالانکه اصل هغه خوشاله شي هغه آخرت دی وما الحیات الدنیا فی الاخرة الا متاع الله وی نه د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر دا هغه سامان دی بس سامانونه نه اسه بس یو معمولی شان سامان دی متاع دا خبر مخکې تیر شي و چې متاع په عربی کې د قصاب چې کوم نه پاغه تخته باندې چې کومه کپڑا پرته ای چې هغه تخته په وخت پاکي را پاکي نو هغه څه کپړای معمولی شان کپړای نو دا رنګ الله پاک د ژوندون د دنیا هم دغه شی دی ها د آخرت په مقابله کې بس دغه حیثیت دی الا متاع مگر اخ یو سامان دی بس سامانونه نه او د استعمال یو شی دی بس او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې متاع بس داسې او توخه ده لکه څنګه چې ځان سره شپنکی چې کوم څه څوک ګډي بيدي سره یې کنه یا غوا څوک سره یې نو ځان سره یو غوټه تړلی اته یو معمولی شان کو یو غوټه تیار کړی واپس ماخام بیا کور ته راځي نو دا رنګ د دنیا هم دغه شان شی دی ښا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه دې رکو کې دا خبره بیانېږي چې کوم مخالفین خلکو ناغوی به دا خبره کوله چې رب ذات یو نخه پکار ده چې کوم د دین مخالفین دي ذات یو نخه پکار چې زمونږ اډونه پاره باندې یعنی مطمئن شي او په دې قران کریم باندې زمونږ اډونه چې کوم دې مطمئن شي دا څه نخه چې کوم دې مونږ ته پیش کا نو الله تعالی فرمایي په دې رکو کې چې کوم ایمان والا خلک دي مؤمنان دي نو هغه چې کوم په دې قران کریم سره هغه ته اطمینان حاصلېږي او په دې ذکر سره د الله په دین سره هغه ته اطمینان حاصلېږي او بل تر په دې کې دا خبرم بیانېږي په دې رکوع کې چې قران کریم په ډېر اثر والا کتاب دی ولیکن د دې کافرانو د ازونه چې دي کنه نو دا د غرون نم زیات سخت دي او دا رنګ چې کوم دی د دې زمکه نه یعنی په دې باندې کوم دې په ورونو باندې لکه اثر بس نه کیږي نه فرمانه د وجه نړونه چې کوم دې سخت شي وي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه وي کافران چې ولې نازل کړي شوی نه په د باندې یو نه
د پروردګار د دنا ان مونږ چې کوم نه غواړو نو دا څه نه خولې په دنا پیل شي نه ده قولوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله یضل من یشاء بشک الله پاک گمراه کوي هغه چاله چې الله اراده وکي ويهدي الیه من اناب او هدایت کوي الله پاک الیه په طرف خپل ځان باندې من هاغه چاته اناب چې څوک الله ته رجوع کوي چې څوک الله ته رجوع کوي کنه او د الله سره مینه نو الله پاک هغه ته بیا لارې کولاوي هغه ته بیا هدایت کوي او چې انسان د الله سره مینه نه الله ته رجوع نه کوي او ځان دین ته محتاج نه ګڼي تکبر کوي نو الله پاک دا خلک په گمراهۍ کې پاتې کوي نو اوس هغه خلک چې الله ته رجوع کوي هغه کم خلک دي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله دا هغه خلک دي چې ایمان راوړي وي نو الله پاک دا خلکو ته هدایت کوي وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن کیږي ورونه د دوی د الله په ذکر د الله په توحید او د الله په دې ذکر په قران کریم په ذکر او اذکار باندې د ورونه چې کوم دې مطمئن کیږي نو الله پاک دا خلکو ته هدایت بیا کوي چې وسړی د الله سره ان الله په طلب کې وي او د الله سره یې مینه نو الله پاک هغه ته بیا صراط مستقیم هغه ته خي او پاغه باندې بیا هغه ته مرګ راولي الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمای خبردار خاص الله په ذکر باندې د الله په دین باندې د الله په قران باندې تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړونه دا زړونه چې دي کنه د دې لپاره اطمینان بس صرف د الله ذکر دی د الله دین دی ښا دا مال او دولت نه دی دا گاڑی او جیدادونه په دې اطمینان نه حاصلېږي ډېر خلک په امریکا کې او په یورپ کې چې هغه د کورونو د اربونو مالکان دي لیکن دین پکې نه نو خوب ولنه ورځي دا هغه د بارګه ګولې خوري د نشي ګولې او بل تر ته انسان دی یو غریب مسلمان دی چې درګه هم نه لګي لیکن چې مؤمنی د الله سره تعلقي نو هغه په سمکه باندې خوب ورځي په پالنګون نه بغیر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله فرمای هغه کسان چې ایمان راوړي وي نیک عملونه کړي طوبى لهم دا غوډ لپاره په خپل حالت وي الله پاک فرمای په دنیا کې ول خپل حالت ده وحسن مآب او خپل ټکانه ده دا غوډ لپاره په آخرت کې خپل ټکانه ده نو توبه خپل حالت ته ویل کېږي په دنیا کې هم دا خپل حالت ښه چې څوک مؤمنان کنه او نیک عملونه کوي نو کډیر غریبي کنه او خپل حالت وي خپل وخت په تیریږي او په احادیث کې دا راغلي چې توبه دا په آخرت کې یو ونم ده په جنت کې لکه یو حدیث مبارک کې راغلي دي چې دا په جنت کې ونه ده او یعنی په جنت کې چې کوم کورونه دي نو هر کور ته دې نه چې کومه څنګه تللی ده او بلې توبه ونه کې هر قسم خولي مارغان دي او هر قسم خولي میوه پدې کې دي او بعض روایتو کې ځام راغلي دي چې اصل دا ونه به د نبی اسلام په کور کې وي په جنت کې او د مسلمانانو کورونو چې کوم دي نه په وسام کې تللی وي الله پاک فرمایي چې ایمان راوړي نیک عملونه کوي دنیا کې خپل حالت یا آخرت کې مولا خپل ټکانې وي كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك او الله فرمایي چې څنګه مخکې ما پیغمبران را لېږلي نو دا رنګه ما ترا لېږلې اے نبی عليه السلام فی امه په هغه امت کې تم په دې امت کې ویرا لېږلې آخری امت کې قد خلت من قبلها چې په تحقیق سره تیر شوي دي د دې امت نه مخکې نور امتونه ډېر امتونه تیر شوي دي بس دا آخري امت دی ښه نو ته ما په دې کې ویرا لېږلی څنګه چې مخکې ما پیغمبران را لېږلي دي نو دا څه نوې خبره نه ده تم پیغمبر او د څه دپاره لتتلو علیهم الذي اوحینا الیک دپاره دی چې ته ولولې په دوی باندې هغه چې ما تا ته وحی د هغې کړې چې دا قرآن دی خلکو ته بیان کړي د خلکو ته د الله نظام بیان کړي د خلکو تعلق د الله سره پیدا کړي
نو دا دې لپاره ما ته را لېږلی نو د نبي اسلام راتلل دا یو نعمت دی د الله پاک او بل طرف ګوره خلک نافرمانی کوي ناشکری کوي وهم یکفرون بالرحمن حالانکه دوی کفر کوي انکار کوي پر رحمان باندې رحمان نه مني لکه نو لسم سپاره کې راځي دوی به مر رحمان وی رحمان په کې لا سوکته نو ګوره هغه رحمان هغه رحمتون والا الله پاک چې هغه رحمت للعالمین راولېږي او د خپل رحمت ته وجه نه قران کریم راولېږي ګوره دوی هغه رحمان نه مني نو قلت تو وایا چې تاسو وجه رحمان سوکته رحمان نه منئ نو وایا هو ربي هغه رحمان چې زما رب دی لا اله الا هو نشتره معبود حقیقی او حکمران بغیر د هغه نه علیه توکلت و الیه متاب خاص په باندې ما توکل او باور وکړي او خاص هغه طرف ته متاب زما واپس کیدل دي هغه ته زما رجوع کیږي هغه ته به کوم دی ته واپس کیږم او الله تعالی فرمایي دوی بکاره کړه وی کنه ویره دا یو نه په کار ده او دا یو کتاب په کار دی چې دا غرونه د دې د وجه نه کوم دی روان شي او دا یو نه موږ له په کار دا یو کتاب په کار دی او یا چې کوم دی په لک سات کې ان سړی چې کوم دی په سمکه باندې ډیر لاړ شي او په آخرت وی کې په لک سات کې لکه سليمان عليه السلام په لک سات کې یو ځای نه بل ځای ته ورسېدو یا دا یو کتاب موږ له په کار دی دا مړی را جمدی کی راته او مړی موږ سره خبرې وکړي نو الله پاک فرمایي چې یو ګوره نافرمان خلک زديان خلک دي نو که زديانو خلکو د پرداسي کتاب هم راشي کنه چې غرونه په روان شي د خپل ځای نه لکه دوی به نه ير د موږ علاقه او د عربو د مکه مکرمه د اسمکه دا په غرونو کې بند ده کاروانده به نه کې کتاب یو نه موږ له پکار داسې یو کتاب موږ له پکار چې دا غرونه اخوا دي خوا کې چې موږ په کې کاروانده کو الله وی کدا زديان دي کدا یو کتاب هم راشي کنه او مړی سره په خبرې وکي او بیا موږ دوی ایمان نه راوړي چې کوم زديان خلک دي او چې کوم زديان نه دي د حق طلبګار دي دا خبره غواړي چې موږ ته الله پاک هدایت وکړي نو دا غوډه لپاره بس دا کتاب کافی دی دا قران ول بیا کافی دی او الله تعالی فرمایي چې دام کوي شمه دا یو کتاب هم نازل وي شم چې دا غیر وجه دا غرونه اخوا دي خواشي مړی چې کوم دې سره په خبرې وکړي او الله تعالی فرمایي بل لله الامر جميعا یعنی بس دغه الله دا کوي شي دا نه چې نه الله کوي نشي خو اختیارات ټول د الله سره دي نو معجزو را لېګل کله کله بیا مسلمانان دا ارمان کو چردا ته یو نه خدوی د پکار ده چې دوی ایمان راوړي کله کله مسلمانانو په پړه کې دا خبر رااله نو الله پاک یې مسلمانانو تاسو معلومه نه ده یعنی که الله پاک د دوی د هدایت اراده کړې وي نو د ټول خلکو د الله هدایت کړې وي دا الله پاک دا هغه ته د هدایت اراده کوي چې څوک په خپل هدایت غواړي زدي نه وي او کوم انسان هدایت نه غواړي الله پاک د خلکو د ګوره هدایت نه کوي او الله تعالی فرمایي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه چې دا کافران چې دي کنه د دوی د عملونو د وجه نه په دوی باندې مصیبتونه برازي او دا رنګ کړه په دوی باندې مصیبتونه راشي آیا باغه مصیبتونه د دوی غیر علاقه د نږدې مصیبتونه عذابونه برازي حتى ياتي وعد الله تر دې چې الله پاک هغه وعده برا ورسیږي او هغه مکه مکرمه او فتح شي دا چې ټیم منګوري راشي چې الله پاک ودا مکه مکرمه غوري فتح کړي او دا رنګ یا به حتى ياتي وعد الله تر دې چې الله هغه وعده برا ورسیږي دوی دا مرګ هغه ټیم برا ورسیږي یا دا رنګ اخرت هغه عذاب بچ کوم دی الله پاک برا ورسیږي خدا بعد خلک داسې لکه په ضد کې مبتلا دي چې په دوی باندې هغه مصیبتونه راشي یا په خوا کې په علاقو کې څه مصیبتونه راشي خوده عبرت هغه نه حاصلینا او الله پاک نور باغ وعده غره راضي لکه الله پاک خپل وعده غره خلاف نه کوي ولو ان قرانا سيرت به الجبال الله وی کچرتا ولو ان قران کله کله اسی یو کتاب ته ویل کیږي ها نو الله وی کدا خبره ثابت شي چې یو کتاب داسې کتاب سویرت به الجبال جروان کړي شي دا غي د وجنه غرونا الله دې کدا سي کتاب دراولې کوم دوی ته
چې دا غیر وجه نه دا غرونه چې کوم دی اخوا دی خوا کم لکه څنګه چې دوی مطالبه کوي او قطعت به الارض او یا توی کړي شي دا غیر وجه نه زمکا یعنی په لک ټیم کې دا کتاب د وجه نه دا معجزه او تخکارا کم لکه څنګه چې سليمان السلام په لک سات کې د یو ځای نه بل ځای ته ورسېدو نو که دا نه خو تخکارا کم او کلم به الموتى یا خبر وکړي شي دا غیر د وجه نه د مړو سره لکه څنګه چې عیسی علی السلام د مړو سره خبرې کړي نو که دا کتاب الله پاک وي دا نه خدوی ته ځخکارا کم چې دا غیر د وجه نه دوی د مړو سره خبرې وکړي مړ ځا جمع دي شي نو الله پاک وکړي دا نه هم ځخکارا کم خو بیا هم ور ایمان نه راوړي نو که څوک چې دا دوی یعنی الله پاک دا کتاب ولې نازلې نه الله په قدرت کې باندې الله پاک ولې ما په قدرت کې دا خبره شته بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لپاره اختیارات دي ټولو دا ټول اختیارات د معجزې ښکار کول داسې کتاب را لېګل الله پاک دا ټول سما سره شته ولیکن د زديانو خلقو د زد د وجه نه چې مطالبه کوي الله پاک زاغه پورا کوم نه او دا خبره بار بار تیر شوی ده چې په خو به دا طریقه وا چې چا به یو نخه وغوښتله او بیا به ایمان را نه وړو هغه نخه به ښکاره شوه نو بیا به ټول خلق تباه کېدو او د نبی علیہ السلام په برکت باندې خو الله پاک دا امت ټول تباه کوي نه نو د دې وجه نه الله پاک دا د معجزه دن را لېږم چې دا خلک په خپل مطالبه وکړي لکه که بیا دوی ایمان را نه وړي نو بیا به ټول خلق تباه کېږي او الله پاک خو داسې د دې امت مبارکې داسې عام عذاب الله پاک خو راولي نه نو د دې وجه نه الله پاک وایي د دوی هغه معجزې چې دوی کومې غواړي الله پاک وایي هغه پوره کوم نه نور اختیارات ته الله سره شته او مسلمانانو به چې دا نه خپه کار دا ولا نو الله فرمایي الله پاک هغه ته تسلی ورکړي افلم یئس الذین آمنوا آیا پس ندینه امید شوی هغه خلک چې ایمان راوړي الله پاک دوی د دوی د ایمان نه امید لري کله دا نه ښکارم شي کنه بیا هم ور ایمان نه راوړي نو الله پاک دې مسلمانانو ته دا خبره معلومه نه ده الله یشاء الله چې بشکه شان دې دا دې ک الله غوښتلې وي د دوی هدایت الله اراده کړې وي لهدن الناس جميعا نو خامخا الله پاک په هدایت دې ټول خلقو ته کړې وي الله دې کومه دې ټول خلقو ته هدایت اراده کړې وي ما به دې ټول ته بیا هدایت ور کړو خو الله پاک د ټول غره هدایت غره اراده نه کړې لکه چې دا خبره بیا بیان شوې ده چې دغه کوم دی یو انسان با په خپل اختیار سره په خپل خوشاله سره ځان دین ته محتاج کوي او د الله نه بسوال کوي چې خدای پاک ماته هدایت نصیب کړي نو الله پاک داسې خلکو ته بیا هدایت کوم دی هغه نصیب کړي چې الله ته معلوم دي چې دا خلک په هدایت خوشاله دي لکه دا کوم چې مسلمانان دي کنه الحمدلله اپو مسلمانای پیدا شوی دي او الله په علم کې دا وا چې دوی د هدایت سوال وکړي او په هدایت خوشاله دي نو تاسو خلکو د الله هدایت هم کړی دی نو الله پاک فرمایي که د دوی د هدایت الله پاک اراده نه کړی د دې خاصو کافرانو لکه ابو جهل شو ابو لهب شو ولا يزال الذين كفروا او همیشه به دا کافران الله دې مکه دا کافران چې دي دا به همیشه وي تصيبهم بما صنعوا قارعه رفيق بدودا د دوی د اعمالنا د وجنا قارعه مصیبت الله په دې باندې باغه مصیبتونه راځي د دې مکه په خلکو باندې او تحل قریبا من دارهم او یا بنازلی کی دغه مصیبتونه نږدې من دارهم وطنونو د دوی د وطن او د دوی د کلی ته مکه مکرمه ته نږدې مصیبتونه په خلکو باندې نازلېږي یا په دوی باندې نازل شي یا به نږدې په نورو علاقو کې هغه مصیبتونه راځي د دې لپاره چې دوی عبرت حاصل کی او ویریږي نو یا په دوی باندې مصیبتونه راځي یا په دوی په خوا کې به کله طوفانونه راتلل او کله قحط راتلل تر دې چې په دوی باندې هم بیا راشي حتی یاتی وعد الله تر دې چې را بشي د الله وعده د دوی غ مرګ یا د الله غ وعده د آخرت غ عذاب به دوی تر ورسیږي یا د الله غ وعده یعنی مکه مکرمه به فتح شي الله ودا بکیږي وخت په دوی باندې با مصیبتونه راځي کله باندې زید
په نور علاقو کې راځي تر دې چې مکه مکرمه فتح شي او د دوی چې کوم دی هغه انجام به خلکو ته واضح شي. ان الله لا يخلف الميعاد، بشک الله په خلاف نه کوي د وعدې خپلې. ولقد استهزئ برسل من قبلك، دا پنځم رکوع د سورۃ رعد. په دې کې بس لنډه خلاصه دا ده چې مخکې انبیاء علیهم السلام پورې خلکو خنداګانې کړې وي او داسې خلکو د الله پاک په دنیا کې اول مهلتونه ورکړي وو، بیا بیا الله پاک عذابونه راوستل او دارنګې آخرت کې هم بیا په عذاب کې چې کوم دی مبتلا کېږي. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي ولقد استهزئ برسل من قبلك، خامخا په تحقیق سره خنداګانې کړې شوي په ډېرو پیغمبرانو پورې ستانه مخکې. فاملیت للذین کفروا، پس ما مهلت ورکړو هغه خلکو ته چې چا کفر کړو. الله بیا اول موږ مهلت په ورکړو، ثم اخذتم، بیا ما رانیولو، بیا عذابونه پرې راوستل. فکیف کان عقاب، الله وی څرنګه یو زما غ سزا ورکول، زما غ عذاب بیا څنګه و، بیا سم برابر عذاب مې ورته ور مې وینه که. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، دا الله تعالی رد شرک کوي چې کم خلک دا الله سره دا بوتان دا نور مخلوقات شریکي یا دا الله د نظام په مقابله کې نه بل چا نظام چې کوم دی خپلې. نو الله پاک فرمایي چې دا خبره برابرې دی نشي. آیا هغه الله پاک افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هر نفس چې کوم کارونه کوي کوم عملونه کوي الله پاک قائم دی، الله دغه نه خبر دی، الله پاک عالم دی. نو الله پاک فرمایي چې الله پاک چې دی داغه سره دا بوتان او د دوی د شریکان سره برابرې دي شي. د دوی بوتان د څه شي نه خبر دي، د دوی د خدایان د څه شي نه خبر دي. او الله تعالی فرمایي چې دوی د الله لپاره ګوره شریکان لټولي دي. نو ورته وایي چې بس نمونه خو کترلی واخلئ چې دا د عبادت مستحق دي، دا لات او دا عزا یا دا نور نمونه هم اغستی کترله نه شي. انسان له شرم ورځي چې دا بوتان او دا ګټې مټې څه کوي شي. او ورته وایي تاسو الله نه خبر ورکوئ، الله خو د خپل شریک نه خبر نه دی او تاسو الله ته وایي دا د سره شریک دی په عبادتونو کې او په سجدو کې او په نظرونو کې. نو الله له خبر ورکوي، الله وی د ما خبر څه باندې علم دی. نو دا الله په علم کې خپل شریک نشته. کله الله سره شریک وې کنه خو دا الله په علم کې به وکنه کنه اسه بس به پیدا وی خبره کوي. الله پاک اصل کې وجه دا ده چې دې کافرانو د خپل سازشونه او د خپل مکرونه خپل ښکاریږي. اول د حق لار نه بس منع کړی شوی دي، خپل نفس او خپل شیطان دوکه کړی دي او الله گمراه کړی دي. او چې الله گمراه کی کنه نو څوک د بیا هدایت نشي کولای. نو دې وجه نه د الله نه سوال پکاري چې خدای پاک موږ ته بس هدایت وکړي او دا هدایت خدای پاک ته موږ ته په مفت کې نصیب کړي او موږ په دې باندې خدای پاک پابند پاتې کی تر د مرګ پورې. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله فرمای آیا بس هغه ذات یعنی الله پاک هو قائم على كل نفس چې هغه قائم دی، هغه خبر دی، هغه عالم دی په ټولو نفسونو باندې بما کسبت، په هغه چې کوم عملونه کوي. نو الله پاک وی آیا هغه خدای پاک او د دوی د خدایان دا شی برابرې دي شي نشي برابرې دي. وجعلوا لله شرکاء، دوی ګرځولي د الله لپاره شریکان دي مشرکانو. قل سموهم، وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم سموهم، نمونه واخلئ دغه شریکانو، یعنی کم از کم نمونه خو واخلئ او چې آیا دا مستحق د عبادت دي. یعنی نوم انسان یو عقلمند انسان داغه نوم نشي اغسته چې دا لات دا ګینه خدای کې دی شي او دا منات او دا عزا. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، الله فرمایي بلکې خبر ورکوي تاسو الله ته دا هغه چې الله علم نه لري په الارض پزماګه کې، ان دا تاسو په پزماګه کې پلان کې شریک دی او پلان کې سره شریک دی، دا لات ته او دا عزا دی او دا منات ته. نو په دې ځمکه کې دا خدایان لټولي. نو تاسو الله له خبر ورکوي دا هغه الله ته خبر نه کړه الله سره شریک، خو الله به بیا خبر وې کنه چې پلان کې د ما سره شریک دی، چې دا الله په علم کې نشته.
نو لهذا د الله سره یعنی شریک نشتا ام بظاهر من القول بلکې الله فرمایي تاسو خبرې کوي بظاهر من القول باغ ظاهر خبرو باغ باطل خبرو الله یې باطل خبرې کوي سرسری خبرې کوي حقیقت نه لري بے دلیل خبرې دي بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بلکې خپل کړه شوی د پاره د کافرانو دا مکرونه او دا سازشونه تدبیرونه د دوی او منا کړی شوی دي دوی د عن السبیل لار حقنا بده نفس د شیطان منا کړی ومن يضلل الله فما له من هذا وهذا سوچ الله پاک گمراه کی نو بس نبی دا هغه د پاره هیڅ هدایت کوونکې چې الله گمراه کی کنه انسان خپل مهنت دی کوي لکه نبی اسلام په ابو جهل خپل مهنت کو په ابو لهب به کو او چې الله گمراه کی کنه بیا هغه ټیکېدو ولا نور نه اجه څوک به مهنت کوي الله باغ ته ثواب ورکړي هغه له خپل مهنت په کار دی نورو لهم عذاب فی الحیات الدنیا دوی لپاره عذابونه په ژوندون د دنیا کې ولا عذاب الاخرته اشق او خامخ عذاب د اخرت هغه زیات سخت د دنیا د عذابونو وما لهم من الله من واق او نبوی د دوی لپاره من الله د الله د عذاب په مقابله کې من واق فو بچ کون کې بیا فو بچ کون کې نه خانه په دنیا کې بیا سو کې نه په آخرت کې او بل طرف ته الله پاک د نیکانو خلقو هغه ثوابونه هغه جنتونه ذکر کړي مثل الجنه التي وعد المتقون الله وی حالت او صفاتونه د هغه جنت چې وعده کړی شوی دي د متقینانو سره د متقین سره د کوم جنتونو وعده شوی دي نو هغه جنتونه کوم دي الله وی د هغه صفاتونه د دي ها چې تجري من تحتها الانهار الله وی هغه جنتونه چې به کې به د هغه ونه د هغه د بنگلو د لاندې نهرونه دا د ګبینه او دا د پيو او کولها دائم وذلها الله وی دا غیغه میوه با دا غیغه میوهجات او خوراکونه به همیشه هغه خدمتون کې بیان نه ښه لکه په دنیا کې موسم ختم شي د میوه یا کمی شي الله وی دا به همیشه وذلها او دا غیغه سورې با هغه هم همیشه په جنت کې کومې سورې دي هغه جنت کې خلور نشته کنه نو دا څه خپل شان د موسم به لکه څنګه چې د سار د نور خطونه مخکې دا کم ټیمي کنده څه خپل بس یو ټیم به وي وظل هذا غیر سوري به همیشه الله وی تلک عقب الذين اتقوا دا جنتونه انجام د هغه خلکو چې چا پرهیزګاری کړي نو جنت هغه انجام دی داغه کور به وي وعقب الكافرين النار او انجام د کافرانو النار هغه دوزخ پوي والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك دی آیت مبارکه کې الله پاک فرمایي چې مسلمانان چا ویل ما دا کتاب ورکړي قران کریم نه وي په دې خوشحالي کې دړنه په دې قران خوشحالي ښه او دړنه په دې قران خدمتونه کوي او په دې عمل کوي او دا څه کوي چې بلکې په يهودو کې او په نصاراو کې چا ویل ما کتابونه ورکړي يهوديان له تورات او عیسایان له انجیل نو پاره کوم حق پرست خلق پکې وو هغه په قران کریم باندې خوشاله دل چې دا قران کریم هغه کتاب دی چې په مخکینی کتابونو کې د دې په اړه کې راغلي او ځاخري پیغمبر برادي اخیری کتاب برادي نو چې کوم حق پرست پکې وو کنه په يهودو کې په نصاراو کې هغه په دې قران باندې خوشالي کی او الله پاک فرمایي چې په دې ډالو کې د مشرکانو په دې ډالو کې او د يهودو په دې ډالو کې عیسایانو په ډالو کې دا چې خلک هم شته چې هغه بعضی قران کریم نه مني بعضی هغه مني چې کوم د خواهش مطابق کو بعضی خبرې پکې نه مني خو ته ورته وایي چې بس ما ته خدا حکم کړی شو چې دا الله نظام به منم الله عبادت وکم او شرک په سر نه کوم او هغه الله د خلق را بلم او هغه ته به واپس کېږم والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک الله یا خلق چې هغه ما کتاب ورکړي دا مسلمانان شو یا دا يهود او نصاراو کې کوم حق پرست یفرحون بما انزل الیک هغه خوشاليږي په هغه چې نازل کړه شوی دی تا ته اے نبی علیہ السلام په دې قران باندې خوشاله دي نو مسلمان لپاره دی چې په قران باندې خوشاله د قران په تعلیم باندې خوشالي
د قرآن د مدرسو لپاره چې کومې چندې ورکړي او د دین لپاره کوم محنتو کې چې په هغې ګورې خوشحالېږي ښه دا د مسلمان ګورې شان دی الله وی مسلمان په خوشحالېږي ومن الاحزاب من ينكر بعضا او د دې ډلو نه دا مشرکین کې دي که دا یهود دي نو بعضې د دې ډلو نه هغه څوک دي چې ينکر بعضا چې هغه انکار کوي بعضه د بعضې دغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی دی یعنی بعضې مني چې خپل کوم مطلب یې پکې وي خو لیکن چې که د دوی د خواهش نه خلاف وي نو بیا د هغې نه انکار کوي قل وایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم انما امرت ان اعبد الله خبردار چې ما ته حکم کړی شوی دی دا چې د عبادت حکم د الله دا الله نظام ومنم دا ټول دین ومنم ټول قرآن ولا اشرک به او د شرک نه کوم د هغې الله سره نو دا پیغمبر ته دا حکم دی چې پیغمبر ته دا حکم دی نو هر انسان ته ګوره دا حکم دی چې شرک په نه کوي او دا الله نظام به مني الیه ادعو و الیه مآب خاص هغې الله تر ته زه رابللکم او خاص هغې الله ته زما واپسي ده وکذلک انزلناه حکما عربیا او الله تعالی فرمایي چې څنګه مخکې ما کتابونه نازل کړي وکذلک هم دغه رنګې انزلناه حکما عربیا ما نازل کړی دا قرآن کریم په دې حال کې چې حکما عربیا چې دا حکم دی په عربی ژبه کې دا حکمونه دي په دې قرآن کریم کې د مقدمات او د خلکو د اختلافاتو هغه حل په دې کې موجود دی دا یو حکم عربي دی او الله پاک په دې کې حکمونه کړي او په عربی ژبه کې دی ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم او الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې که پرس کا ای پیغمبره چې تا ته علم راغلی که بیا هم ته د خلکو د خواهشاتو پسې لاړې نو بیا ګورې تاسو د الله پاک نه ګورې بچ کوی نه شي نو دا هسې نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي فرض که تا دا کار وکړو ځکه پیغمبر د خلکو د خواهشاتو پسې ګورې نه دي خو اصل کې دا په حقیقت کې الله پاک مونږ ته واورئ چې ای خلکو که تاسو د خلکو د خواهشاتو پسې لاړئ د دې یهودو د دې نصاراو د پیشنونو پسې او د دوی د عقیدو پسې لاړئ بیا ګوره د الله د عذاب نه ګوره بچ کېدی نه شئ ولئن اتبعت اهواءهم او خامخا که چېرته ته تابعداري وکړې د دوی د خواهشاتو بعد ما جاءك من العلم فهغه نه چې تا ته راغلی علم وحي تا ته راغلی ده او بیا هم د کافر پسې روانېږي ما لك من الله من ولي ولا واق نو نه به وي تا دپاره د الله نه من ولي څوک امداد کوونکی څوک دوست په دې بیا نه وي چې ستا امدادونه وکړي ولا واق او نه څوک بچ کوونکی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه دا شپږم رکوع د سورۃ رعد بعد خلکو به دا اعتراض کو چې دا څنګه د الله پیغمبر دی دته خو بیبیانې دي دته خو بچی دي نو الله تعالی فرمایي چې ولې مخکینی پیغمبران تاسو منئ ولې دا پخوانو پیغمبرانو چې کوم دي بیبیانې دا وی بچی نه وسه او بل په دې کې دا خبره الله پاک بیانوي چې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا کار بس خلکو ته د الله دین رسول دي نور بس د دوی نه بدلا غوښتل او دوی له سزاګانې ورکول الله وي زه پوه شو زما کار پوه شه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك او خامخا به تحقیق سره ما را لېږلي الله فرمایي رسلا پیغمبران انسانان مې الله وی را لېږلي ملایکې نه وي ستا نه مخکې پیغمبران انسانانو حاجات لرل بیبیانې وي بچي وو دا څه ناشنا خبره خو نه ده وجعلنا لهم ازواجا وذريه الله ما ورکړو هغوی ته بیبیانې او زامن وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله او الله فرمای وما كان الله ممکن نه ده وما كان لرسول او ممکن ندی دیو پیغمبر د پاره ان یاتی بآیت چغر راوړي هغه پیش کی او نه یو معجزه پیش کی الا باذن الله مگر د الله په اجازه ته دیو پیغمبر انده طاقت نو چې د الله د حکم نه بغیر هغه سم معجزه سره چې کوم دی پیش کی خلقو ته نو دوی کته نه مطالبه کوي
الله پاک فرمایي چې دا بې ځایه مطالبې دي معجزې پیش کول هغه د الله په قدرت کې لکل اجل کتاب الله فرمایي لکل اجل د هر مودې د پاره د هر وخت د پاره کتاب الله وی هر مودې د پاره د هر وخت لپاره هغه خپل خپل حکمونه ای کتاب ان هغه خپل خپل حکمونه ای او د هر زمانه مطابق خپل خپل احکامات الله را لېږلي دي او د هر یعنی هغه مودې د پاره هغه خپل خپل وعده دي چې الله پاک هغه وعده کړی دي او هغه حکمونه الله را لېږلي دي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب الله فرمایي يمحو الله مټاوي الله پاک ما يشاء هغه چې الله وغواړي ويثبت او الله هغه ثابتي چې کوم الله وغواړي نو هغه ثابت پاتې کی او چې کوم الله پاک وغواړي هغه مټاو کی هغه ختم کی وعنده الكتاب او خاص الله سره اصل کتاب الكتاب اصل علم او هغه تقدیر هغه خاص الله ته معلوم دی هغه فیصله نو دې مطلب علما فرمایي يمحو الله ما يشاء ويثبت مختلف مطلبونه علما بیان کړی دي یو مطلب دام بیان کړی دی چې دا تقدیر چې دی کنه علما فرمایي یو تقدیر معلق هغه ته وي او یو ته تقدیر مبرم وي نو د تقدیر پته الله پاک ته وي چې مثال پتا ور د انسان به څومره عمر وي دا پته صرف یو الله ته وي خو اته پرشتوره چې الله پاک کوم تقدیرونه او دغه کوم کاپي ماپي ابو سر کوم ريجستري نو پاره کې مثال پتا ور داسې لیکلي شي ير کدي انسان مثال پتا ور د مور خپل خدمت وکړو نو بیا به د عمر لکه اتیا کاله اګه د مور خپل خدمت یې ونکړو نو بیا به د عمر کوم 50 کاله وي لکه دا مثال دی کنه نو داسې لیکلی شي وي نو دا تقدیر دی له معلق وي معلق په عربی کې زوړند نو دا خبر لکه زوړند شوه که خدمت یې وکړو نو داسې چلوي او که خدمت یې نه ونکړو نو داسې چلوي دا خبره لکه زوړند شوه او اصل علم نور الله ته وي چېرې دی به خدمت کوي نو به اتیا کاله به عمر وي اګه نه به کوي نو به بیا به 50 کاله وي نو اصل علم دغه ته بیا تقدیر مبرم ویل کېږي نو دا بدلون مضمون چې به راځي کنه نو دا په دغه تقدیر معلق کې دا راځي چې کدا څه کارو شو دا څه کار د دې وجنه حکم شوی دی چې د مور خپل خدمت کوي دا غره حکم شوی دی چې دعاګانې کوي دا بعض ټیم کې د الله په علم کې داسې وي چې کپلان کې دعا وغوښتله نو بیا به دا بیماری ته لرکم اګه پلان کې ونه غوښتله بیا به دا بیماری ته نه لر کومه نو دا خو موږ ته پته نه کنه چې را کم بکول غواړي نو دی وجه موږ د دعاګانې غوښتل پکار دي احادیث کوم راغلي دعاګانې غواړي نور هغه بکیږي چې کوم د الله په نسبت باندې کوم اصل حکم دی کوم تقدیر مبرم دی نور بکیږي هغه خو کله کله یو خبره هغه داسي وي چې که دعا وغوښتله نو داسې کار به وشي که دعا ونه وغوښتله بیا به داسې کار وشي او بل ترته احادیث کې راغلي او په قران کې راغلي چې سوالم کوي د الله نه نو د دې وجه نه دعا هم غوښتل پکاري نو دعا به غواړو او نور به نتیجه چې کوم نه الله تسپارو چې نور د الله اوس خو خدا نو چې کوم کار بیا وشي کنه نو بس پوه شي چې بس تقدیر مبرم کې لکه دغه خبره وه نو دا میټاول کله یو خبره الله میټاو کی ختمه کی نو دا میټاول وغیرہ دا په تقدیر یعنی معلق کې دا راځي يمحو الله ما يشاء میټاوي الله هغه چې وغواړي دا رزقونه شو نیټه شو دا وغیرہ کنه نو دا الله میټاوي بعد خبرې ختمه کی او هغه تبدیلی پکې راولي ويثبت او الله ثابتي هغه چې الله وغواړي او بل مطلب دا علماء لیکل دي چې دا پرشتي چې لیکل کوي کنه انسان چې کوم کارونه کوي دا خبره مبرې لیکي دا ارث لیکي دا اعمال وغیرہ لیکي ارث پکې ولیکي نو يمحو الله ما يشاء متاوي الله هغه چې وغواړي چې الله کوم وغواړي کدا یو خبري چا کې نه د ثواب خبري وي ان د عذاب خبري وي نو بیا حکم وکړي چې دا روان کوي ويثبت او ثابتي الله هغه چې وغواړي چې کوم کې یا د ثواب خبري وي
نو یاره دا پکې وي باقی پاتې کوي یا پکې د عذاب خبرې وي نو هغه پکې باقی پاتې کی دارنګه نور مطلبونه دې بیان کړی شوی دی ها وعنده الكتاب او خاص ته الله سره الكتاب اصل کتاب دې اصل تقدیر او کوم خبره د الله په علم کې نو اصل شی هغه دی ګوره هغه مطابق پکار کیږي الكتاب لوح محفوظ ته ویل کیږي ها واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك دا نبی رسول الله پاک تسلی ورکړي واما نرينك او کته موږ خامخا او خیوتا ته اے نبی علیہ السلام بعض الذين نعدهم بعض هغه خبرې چې موږ دوی سره وعده کوو چې موږ دوی سره وعده کړی دي د کافرانو سره چې عذاب برازي دوی په مغلوبه کیږي نو الله تعالی فرمایي چې موږ ته هغه او خیوتا په ژوندۍ کې دوی باندې عذابونه راشي نو بس بیا هم ټیک ده او نتوفینک آیا موږ خامخا ته وفات کو یعنی ستا په ژوندۍ کې هغه عذابونه را نشي په دوی باندې او ته وفات شي خو بیا هم غمجن کېږه ما الله وي ته خپل کار کوه فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب بس خبر دا پتا باندې تبلیغ دی الله وي ستا کار بس تبلیغ دی که په دوی عذاب ستا په ژوندۍ کې راغی که نه راپې نغی بس تخپل کار کوه وعلینا الحساب او په ما باندې حساب کتاب دی او الله وی نور په عذابونه راوستې شم ها ځکه الله پاک فرمایي دا کافران دې ته نه ګوري چې ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها الله پاک وی دا د کفر چې کوم علاقه ده او د کفر کوم ځمکه ده د شرک او د کافرانو کوم علاقه ده نو وخت په الله پاک وی هغه د کومه اسلامي فتح کوي مسلمانانه فتح کوي د یو طرف نه کړه د بل طرف نه نو دا عبرتونه دوی لپاره کافی نه دي چې اول د کفر علاقه څومره ډیره وه بیا ورو چې کوم نه مدینه منوره کې اسلام خور شو بیا ورو بل علاقه کې بیا بلا کې بیا ورو مکه مکرمه چې کوم نه فتح شولا او مرکز اسلام وګرځیدو الله پاک دوی دې نه عبرت نه حاصلې عذابونه په مراوستې شه او دارنګه علما فرمای ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها الله وی لازم غزه کومه د یو طرف نه د بل طرف نه نو د دې دا مطلب هم کې دي شي ها چې دا برکتونه به ختم شي په خو ګوره سمه د برکت په چم کې به کوم د یو غوالنګ وکنه او د چم خلکو به ټول په پویم په کې ماړو او په شوملو باندې او په ماستو باندې لیکن هغه برکات خو ختم شو کنه ننقصها من اطرافها دارنګه الله پاک وی علماء دا لیکلي دي چې د ځمکې هغه نقصان دام دی ها چې علما وفات شي نیکان خلق وفات شي نو چې نیکان خلق وفات شو یو عالم وفات شي دا لکه هغه برکتونه ختم شي او الله تعالی فرمایي چې الله پاک بس فیصله کوي لا معقب لحکمه دا غو فیصلو څوک رست کوون کې نشته ها هغه څوک واپس کوون کې دا غي نشته او الله پاک زر تر زر حساب کوون کې دی نو الله تعالی فرمایي چې بس تاسو خپل کار کوئ خپل دین کار کوئ او دا نه فرمانه خلق دوی عبرت نه حاصلې اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها آیت دا نه ګوري دې دا معلومه نه ده اننا ناتي الارض ننقصها چې بشک مونږه الله وی درات لكم د غسمکه دا د کفر څخه زمکه دا د شرک ان دا د قسقوم ننقصها من اطرافها چې مونږ کومو هغه لرا د طرفونو د دینه یعنی وخت په وخت د دوی د ازمکه کمیږي د کفر غزمکه په فتح کېده مجاهدین په فتح کوله اسلام به خورېدو نو الله تعالی فرمایي دوی دینم عبرت نه حاصلې یا دا رنګ دا زمکه کې نقصان راشي علما وفات شي او هغه برکتونه چې کوم دا سره وغه ختم شي نو دا د خلکو لپاره یو نه خنه ده د دینم یو عبرت نه حاصلې والله يحكم لا معقب لحكمه الله فیصله کوي لا معقب لحكم نشتره سوک رسوکون کې نشتره سوک رسوکون کې له حکم د الله حکم لره د الله فیصلو لره سوک مرسوکوي نشي سوک رد کوي نشي وهو سريع الحساب الله پاک زر تر زر حساب کوون کې دی زر تر زر حساب لکه قیامت را روان دی چې کوم شی را رواني کنه هغه بس هغه زر تر زر وي هغه لري نه وقد مكر الذين من قبلهم او خامخ بتحقیق سره سازشونه کړیو
هغه خلکو چې دوی نه مخکې وو الله په قانون کافرانو سازشونه تدبیرونه کړو د اسلام خلاف فلله المکر جميعا پس خاص الله لپاره المکر جميعا تدبیرونه دي ټول الله دې ما سره تدبیر نشته کنه دوی خو تدبیرونه کوي سازشونه کوي او الله پاک دې ما سره تدبیر نشتی ما له علاج راځي يعلم ما تكسب كل نفس علم لري الله پاک دا هغه چې کوي هر نفس نه کوي که بدی کوي الله یې ما ته دې پته ده ها وسيعلم الكفار لمن عقب الدار او زرد چې معلوم بکی دا کافران دوی به معلوم کی دوی به وویني او معلوم بکی لمن عقب الدار چې چا د پاره عقب الدار هغه انجام دی د کور د آخرت هغه خپل انجام بده چي او خراب انجام بده چي دا پته به بیا ولګي ښا دا په دنیا کې امتحان دی ويقول الذين كفروا لست مرسلا او اذا كافران لست مرسلا چې نه ته پیغمبر نبی علیہ السلام ته وایي ته پیغمبر نه تر لګلې شوی نه کافرانو بمداوی يهوديانو بمدا خبره کوله چې لست مرسلا قل وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم کفا بالله شهیدا بیني وبینکم کافر الله پاک گواہی کوونکې زما او تاسو په منځ کې ان الله پاک زما په پیغمبري باندې بس گواه دی ها بس دغه کافی ده کتا څه منای زما پیغمبري کنه منای ومن عنده علم الكتاب او کافی دی هغه څوک چې دا هغه سره علم الكتاب او علم د کتاب دی د چا سره چې علم د کتاب دی ملائکې شوي د کتابونو علم هغه ته او دا رنګ کوم په يهودو په نصاراو کې کم انصافدارو کنه حق پرس علماو د کتاب علم سره هغه تم پتا وشي نبی علیہ السلام آخري پیغمبر دی نو ورته وایا چې کافر الله پاک گواہی کوونکې زما او تاسو په مېز کې زما په پیغمبري باندې او کافر هغه کسان چې دا غو سره علم د کتاب دی چې کم يهود او نصاراو کې کم پوهه خلق دي علما دي حق پرستی انصافدار دي ناغوی د ما په پیغمبري باندې یعنی کافی چې کوم د گواهان دي هغه د ما د پیغمبري چې کوم د گواهی ورکي کتا سو گواهی ورکوي او کنه ورکوي صدق الله العظيم اللهم صل على